رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو زیات یادول کوئ د مرګ چې ماتول کې د هر لذت او خوند. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل صحابه ته وویل چې تاسو د الله جل جلاله څخه حق حیا وکړئ. صحابه کرام ورته وویل الحمدلله موږ خو د الله جل جلاله څخه حیا کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل حیا دې ته نه ویل کیږي، د الله څخه حیا داسې ده چې خپل سر او هغه چې سر باندې مشتمل ده لکه ژبه، سترګې او غوږونه د هغه اعمالو څخه وساتئ چې ناروا دي، او محفوظه وساتئ خېټه او هغه چې خېټه ور باندې مشتمل ده لکه زړه او فرج او لاسونه او پښې د حرام او ناجایز اعمالو څخه وساتئ، او یاد وساتئ مرګ او عذاب قبر. څوک چې اراده د آخرت وکړي او د دنیا شایست پریږدي او دا کار وکړي نو د الله جل جلاله څخه حق حیا وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې واره وویل سخت عذاب د هغه کس دپاره وي، سخت عذاب د هغه کس دپاره وي چې په خپله خبره خلک خندوي او کذب هم وي، درواغجن هم وي. دا بعضې کسان په کوټو کې ناست وي، پر هوټلانو ناست وي، په یو بل ځای کې په میله کې ناست وي او درواغ وایي، خلک خندوي، ګپې کوي، پسخند وایي، مذاق کوي او درواغ کې وایي، خلک خندوي. وشاره هغه کس ته چې ځان عاجز کړئ او د آخرت دپاره عمل وکړئ، او عاجز هغه کس ته چې خپل نفس د خپلو خواهشاتو تابع کړئ او مایت کوي الله جل جلاله ته. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ عمل کوچنی ونه ګڼئ ځکه الله جل جلاله د هر عمل طلب کوي. او حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مؤمن چې ګناه وکړي پر زړه یې تور داغ پیدا شي، که توبه وکړله د زړه څخه خوند وایستی او د الله جل جلاله څخه مغفرت وغوښتل نو هغه داغ پاک شي. او که نور ګناهونه زیات کړه بیا د زړه هغه توروالی نور هم زیات شي. دا هغه توروالی ده چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې داسې فرمایي کلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دي داسې نه ده لکه دوی چې وایي، بلکې دا هغه زنګ ده چې د دوی پر زړو د دوی د اعمالو په وجه پیدا شوی دی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وایي هر وسپنه چې زنګ وکړي نو ریګمال چې راواخي هغه وسپنه په صفا کېږي، هغه زنګ یې صفا کېږي. نو هر شی زنګ نیسي زړه هم زنګ نیسي. نو چې کله زړه زنګ ونیوی د زړه زنګ دا توروالی ده چې په ګناهو باندې تور سي نو د دغه دپاره ریګمال بیا شی ده هغه توبه ده چې په رښتیا توبه سره الله جل جلاله ته وباسې نو هغه ستا د زړه رنګ، ستا د زړه زنګ او ستا د زړه توروالی به ختم سي.